نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان رول بجمع درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نن موضوع میں معاشرے کی مونگم گرزو تاسم گرزی مونگم دیر کمزوریو دا اعمال مطابق عوامم ډیر کمزوري دي د اعمالو مطابق خو بطور یو اصلاح بیان کوم د دې خبرې د پاره چې مونږ او تاسو د دې عظیم الشان ګناه نه محفوظ شو بچ شو نرا لچا پدې بیان سلالچ را کړي ډېر تعلق در سیاسي لیډرانو پورې دی خو یو څو ورځې مخکې مې د یو کس سره باس مباحثه وشوه نو بیا مې ذهن کې دا خبره رااله چې ډېر زموږ اکثر عوام په دې ګناه کې ملوث دي د بل چا په سر باندې ځان له قبر د عذاب نه ډکوي مونږه اکثر دا وایو پلان کې غل او پلان کې داسې دی او پلان کې داسې دی او پلان کې داسې دی خو عملم پخپل هم ډېر کمزورې دی زمونږ د خوږ پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه موجود دے چکفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع وای د یو انسان د پاره دومره دروغ کافی دی چې د یو نه واوري او مخکې د هغه انتشار وکړي مخکې هغه ورسی یو توبلتا
نو د انسان د پاره وای دومره دروغ کافی دی دیتا دروغجن انسان ویلې شوی نو خصوصا د ځان د پاره مې ما او د معاشره او د ټولو د پاره دا خبره کوم چې ځان د داسې قسمه ګناهونو نه محفوظ کو بچ کو او به یو عظیم شان لوی ګناه بل کوو چې کنزل کوو ګستاخ الفاظ کوو خو تاسو له یو مثال در کومه یو کس ما په د خپل سترګو ولیدو ځان پیش کوم چې په یو ګناه کبیره یا په هر یو ګناه مې ولیدو ما ولید مثال او تا نه دی ګټلې نو تاله ندی پکار زتا ته وینا وکم مثال خبره چې دا پلان کې مې په ګناه ولیدو او داسې یو عمل وکړو نو تاله ندی پکار چې د هغه مخ کې یا د خبر فلاو وکي او یا هغه خبري مخ کې چاته ایشو کې چې پلان کې خدا سے کار کړی دی پلان کې وای پلان کې رحیم الدین قاری سے بچ پلان کې خدا سے کار کړی دی نو کې دې چې د هغه سره تنازع وي سزا دي اختلافات ورسره وي هغه د بدنامېدو کوشش لرونکي وي نو ما ته به داسې نه کوو چې د هغې خبره انتشار پهلاو مخکې وکړو او مخکې بل ته یو توفیش کو شعر یې کو چې ما ته داسې کار وکړو نو دا ګناه کبیره ده ځان به د داسې قسمه ګناهونو نه محفوظ کوو او زه ډیر تعجب سره دا خبره کومه چې کار دی یو وکي او موت په ځان ل خپل قبر د ګناه نه ډکو کار مو څه دی چې ځان ل قبر د عذاب نه ډکو اکثر معاشره کې موږ دا خبره وینو نو هغه ورځ مې د یو ملګري سره دا خبره باس مباحثه شوه نو هغه راته په جواب کې دا خبره وویله چې واقعي خبره موږ په دې خبره ناخبره یو او بلدار د مسلمان نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ظن المؤمنین خیرا د مسلمان خلاف پته د مسلمان د خیر سوچ لري دا زبنه کې چې د هغه د بد سوچ لري د علماء یو معقوله ده المرء يقيس على نفسه چې هر
انسان ته مخکې بل انسان د خپل پوزیشن مطابق د عمل مطابق کاری کچره زما اعمال ټکو نو ماته به مخکینه قسم د اعمالو مطابق کاری چې دا مخکینه مسلمان دا ښه انسان دی حلال کې غاغر څنګه خو ماته به مخکینه انسان زما د عمل مطابق کاری کچره زما عمل په خپل ذاتي ټیک نو نو ماته به هغه مخکینه انسان د زما د عمل د نه ټیکوالي مطابق کاری اکثر مونږ او تاسو وایو دا پلان کې تا دې سي ګیر کړی لیدلې دې وینا نو څنګه وې وای د خیال مطابق وې زمونږ الله رب العزت فرمایي ورا دا زمونږ استاد د پاره لوی د عمل مطابق مساله ده الله رب العزت فرمایي چې یو مسلمان من جاء بالحسنه فله 10 امثالها و یو مسلمان په نیکی راتکو کې د هغه نیکی د چن لسچن اجر ورکو او یو انسان فلا يجزى الا مثلها و یو انسان د بد سوچ ولري د ګناه سوچ ولري او عمل به نه کړي سزا ورته نشتا علل کې غیر هدم کړي دا چې دا کار به کوم مثال خبره نو به وي فلا يجزى خو کچره عمل کې ملوث شو عمل وکړو الا مثلها مگر د هغه مطابق په سزا الله ورکوم د هغه ګناه چې څومره کړی دا د هغه ګناه مطابق په دې بنده ته سزا ملاوي کی قرآن کریم الله رب العزت وایي چې فلا یجزا اگر ارادم لري دا عمل نه دی جاری کړي نو مونږ او تاسو دا قرآن زمونږ او تاسو د پاره سبق ته مونږ او تاسو په چا پسې خیالي خبرې نه کوو خیالي خبرې دا ګناه کبیره ده ابه په یو کس باندې یو الزام ولګو چې دا پلان کې دا سیده نو دا هغه سره زما ستاسو د عمل مطابق څه فیصله نشتا هغه عدالتي کار دی زموږ شریعت ډېر پاک دین دی زموږ شریعت وای چې ما پتا باندې یو بدګماني یو عمل وکړو چې یاره دا پلان کې داسې دی نو دا به شریعت د عدالت ته پیش کوي شریع عدالت ته کچره په دې پلان کې دا عمل موجود دی نو تا ته وي گواهان راوله په دې خبره که گواهان د سره په نه موجود نو بیا شریعت دې ته حد قذف جاری کوي حد قذف وای دیتا د شریعت د قاضي مطابق چې یو انسان ته دورې جاری کی اتیا دورې وها 50 دورې و تر قاضي پورې دا چې آینده د پاره د سکار نه کې هر معاشره کې موږ او تاسو دا ګورو پلان کې غل او پلان کې داسې دی او پلان کې داسې دی او ما ته دغه د غلا پته نشتا
خو صرف اورېدل مو کړي دي چې پلان کې غل دی. نو ما او تاسو خصوصا د اورېدلو مخکې انتشار پیلاو نه کوو، دا خبره مخکې نه پیلاوو، ځکه ځان له ولې قبر د پلان کې په وجه باندې قبر د عذاب نه ډکوو. نو خصوصا چې مونږ او تاسو د داسې عملونو نه ځان محفوظ کو. د دې په ځای باندې زه بعضې وخت کې سوچ کوم د دې په ځای باندې چېرته نیک اعمال ولې نه کوو؟ د دې فضولیاتو په خبرو باندې چېرته نیک اعمال ولې نه کوو؟ د الله ذکر او اذکار پې ولې نه کوې؟ نو خصوصا چې ځان د داسې خبرو نه محفوظ کو، او که چېرې ما او تاسو د ځان د داسې خبرو نه محفوظ کوو، نو بیا به د خوږ پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم په احادیث کې چې هغه کوم احادیث بیان کړی په هغې کې ما او تاسو شاملېږو چې کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د انسان د پاره دومره د روح کافي دی چې دی د یو د بل نه واوري. شریعت موږ د هر څه مخامخ کړي دي. شریعت ته دا وایي چې کله د چا سره لین دین معامله کې د هغې تحقیقات وکړه، د هغې مخکې تحقیقات وکړه، که چېرې تا ته په هغې باندې شریعت مطابق کسان موجود شو، تحقیقات مطابق چې بلاشره کس دی او ته پیژنې چې دا صحیح کس دی، صحیح مسلمان دی، دی ما ته دروغ نه وایي. نو ورشه د هغې په قول عمل وکړه. چې که تا ته هغه دا ووایي چې دا کس تا د عمل د پاره ټیک نه دی، نو خصوصا چې مونږ ځان د داسې ګناهونو نه محفوظ کړو. او بیا مونږ او تاسو یو عظیم الشانه ګناه داسې کوو چې کنځل کوو. کنځل کول دا عظیم الشانه ګناه ده. ستاسو د ذهن د پہچان د پاره یو خبره کومه، د قرآن کریم آیات مبارکه مې درته د خطبه کې ویلې چې ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. هغه سوال سوه کاله مخکې قرآن کریم دا بیان کړی صحابو ته، امت ته، چې مه کوئ کنځل په هغه کسانو باندې یدعون من دون الله چې دیو غیر الله رابلي. الله رب العزت وایي چې تاسو د دې کافرانو دې بتانو تم کنځل مه کوئ. مونږ او تاسو کنځل ګستاخ الفاظ زمونږ او تاسو په زبان جوړلی چې ځان د دې کنځلو نه محفوظ کو او د اخلاقو په دایره کې خبرې وکړو. که
کچېرې موږ او تاسو د اخلاقو په دایره کې خبرې ولکې قسم بالله نه چې د هر څه به زموږ نه تپوس کېږي او یا د چا په ذاتیاتو پسې کنځل کول دې خبرې ته سوچ وکړو د یو دو کسانو جګړه رااله یا داسې الفاظ نور رالل مکالمه سخته رااله او دا دو کسان د یو بل سره په جګړو شو نو مثال چې ما تا سره جګړه وکړه نو زما مور څه قصور دی چې ته زما مور ته کنځل کوې زما د خور څه قصور دی چې خور ته مې کنځل کوې زما د لور څه قصور دی چې لور ته مې کنځل کوې موږ په معاشره کې ډایرکټ انسان ته مور یادو خور یادو لور یادو او هغه غریبانان د اسنه نه دي خبر او موت دا کنزل استعمال کړل هغه دې د ګناه نه پاک کړل او د هغه ګناه دې په ځان شامل کړل نو یو د متنازعه جګړه رااله او بل الفاظ داسې دا استعمال د انسان وشو چې هغه خور او مور یا لور وغیره الفاظ یاد کړل ښځه یاد کړه اکثر معاشره کې موږ ښځه یادو په دې به نه خفه کېږو د خپل زبان نه به لږ واک ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د دوو په بدن کې د دوو جزءونو چا مال ذمہواری راکړه د هغه د جنت ز ذمہوار یم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو د دې زبان دا جبا چې د دې استعمال د بنده صحیح وکړو ایو جز په خزان چې د دې جز استعمال صحیح وش غلط استعمال نش رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه امتی د جنت ذمہواری په خپل اغستې ده زمونږ په د عربی کې دا څلورمه درجه کې یو کتاب د شرح جامع مولا هغه د ژبه پسې یو شعر ویلی دی وای جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان وای د جب د تور جراحات السنان لها التیام د تور زخم جوړیږي خو ولا يلتام ما جرح اللسان نه جوړیږي د زبان د جب زخم مونږ او تاسو معاشره کې دا به ویلو سل کاله پس یو سړی خبره کوي د پلان کې راته وایي داسې کنځل کړي دي مور یې راته یاده کړله خور یې راته یاده کړله سل کاله پکې تیري د هغه په زړه باندې هغه زخم پروت دي دا جبه هم قلا ده او هم بلا ده چې موتا دا زبان صحیح استعمال کو
د اخلاق او مذاکره مو وکړه نو دا ټوله دنیا هم ستا ده. که دا زبان ما ته غلط استعمال کو نو په دې دنیا کې زندگی تېرول لامحال دي. نو که چېرې موږ او تاسو دا زبان صحیح استعمال کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم را د جنت ذمہواری را کړی ده. نو چې کله کومه خبره کو ځان سره اول د زړه کې تلو او بیا رابار کو چې دا خبره زه کوم د دې وروسته ریزلټ څه شی راځي. نو قسم ده که موږ او تاسو دا زبان صحیح استعمال کو نو په دې دنیا هم کامیاب او په آخرت هم کامیاب. معاشره کې براته خلک بهترین انسان وي علل کې په دې دن نزله کې فاسق او فاجر ولې نه ګولنګار ولې نه خو که په ظاهر باندې تا زبان صحیح استعمال ک د زما ورونو یو سیاسي لیډرانو پسې کنځل نه کوو. آخرنۍ خبره کوم زه ګوره په دې منبر دا خبرې نه کوم ځکه چې ځان له قبر د عذاب نه ډاکو. دا یو خبره ذهن کې یاد وساتئ. مزې به هغې کوو مزې به هغې کوي چرچې به هغې کوي او کنځلې ورپسې ما ورته کولیږي ځان له قبر د عذاب نه ولې ډکو. نو ځان د داسې خبرو نه محفوظ کړو په دې به خفګان نه کوو. او که د انسان د زړه ته په تسلي ملاویږي چې زه په دې پلان کې پسې دا کنځل وکړم او یا یې ګستاخي وکړم ما ته پې سکون ملاویږي نو دې کې سکون نشته. الله مونږ ته قرآن کې ویل الا بذکر الله تطمئن القلوب. د دې په ځای ذکر او اذکار ولې نه کوو او هغه به دومره ګناه کړي. مثال خیال پتور ویم انسان دی انسان د ګناه خطا دی وخلق الانسان ضعیفا یو انسان به خطا کړی وي او ما ته په هغې پسې کنځلې کوو او یو په هغې پسې ردې بدې وایو یو په هغې پسې غیبت کوو نو د هغه ګناهونه په خپل سر امبارو او هغه له آخرت هم خیسته کو خپل د هغه ګناهونه په ځان امباره او خپل اعمال هغوی له ورکولو کې. نو ځان په دې معاشره کې موږ او تاسو بهترین انسان جوړېدل غواړئ نو د زبان ته بلک تاله ور واچو دا لږ په صحیح طریقه استعمال وکړو او کوی چې د معاشرې بدترین انسان جوړېدل غواړم نو زبان غلط استعمال کړه. نو موږ او تاسو د خپل زبانونه محفوظ استعمال وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره بیانات راغلي دي او احادیث مبارکه راغلي دي په عربۍ کې چې موږ وګورو قسم بالله د په زبان ډېر راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کو مدینه فتح کړو حالان کې پتا سي حالات کې راغلو خو ارسب په دې زبان خپل د عقل دغه کړلا. قران کریم چې موږ تاسو ته څومره بیان کړی دی دا د عقل مظاهره کړل. قران کریم د عقل لبار خبره نه ده کړی چې موږ قران اولولو نو هغه موږ سره د عقل په مزاج کې خبرې کړلې د عقل د مزاج نه را سره بار خبرې نه دي کړي. نو الله رب العزت دې ما او تاسو ټول مسلمانان د داسې ګناهونو نه محفوظ کړي او الله دې موږ او تاسو له د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.